اکنامیکلی زه ډېر هغه شوم نو بس ما بیا اوس نور وخت نشو تېرولی. بس مې زه به لاړ شم دا کور مې خرڅ کړو دا چېرته اسلام آباد کې به ناست یو روټۍ موټۍ به خورو بس خپل غریبي به کوو. مونږ خو به هر څه وبېلل مونږ خو زندګۍ وبېللې 3 جنازې ما د کور وویستې د سیاست په وجه. زوی مې شهید شو رور مې شهید شو بل رور زوی هارون زما وراره زما زوی هغه شهید شو. اکنامیکلی مونږ ډېر خراب شو. بشیر خان کور خرڅ شو زما خرڅ شو مونږ وروسته ولاړو خلک مخکې لاړ خلکو دولتونو وګټل او مونږ هر څه وبېلل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم را سره خوا کې ډېر دروند سیاستدان حاجي غلام احمد بلور صاحب موجود دی. دوی سره به خبرې ترې کوو. دوی 13 ورځ پریس کانفرنس هم کړی و په هغې کې هم ډېرې خبرې شریکې کړې وې د پېښور پرېږدي بیا دغه چې کوم سیاست دی د پارلماني سیاست او عملي سیاست د هغې نه هم دوی استعفا ورکړې. ډېره مننه حاجي صاحب د وخت راکولو. څه ګورئ سیاست خو روان دی خلک راځي حکومتونه کوي تاسو چې په کم وخت کې سیاست کړی دی او اوس سیاست څه فرق ګوري بیا چې کوم دغه 13 ورځ تاسو پریس کانفرنس وکړو که لږ راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه سیاست خو مونږ ډېر وخت وشو 50 کالونه زیات وشو چې مونږ سیاست کې هلې ځلې کوو خو مخکې او نن زمانه کې ډېر کافي فرق راغلی. مخکې به الیکشنونو کې به فیصلې کېدې اوس فیصلې بل څوک کوي ووټ بل څوک اخلي او فیصله بل څوک کوي نو حالات ډېر زیات کړکېچن دي خراب شو. نو اول اور اوس کا سیاست کې ځمکې آسمان فرق دی. اوس څوک دا نشي ویلی چې الیکشن به څوک ګټي بس څوک او دې نه پس خو به دا حالات جوړېږي چې خلک به ووټ له نیسي خلک به وایي مونږ ووټ تک ضرورت څه دی فیصلې کو بل ځای کېږي نو دا شی به ختم شي ورو ورو. او ملک ته زموږ بدقسمتي ده چې زموږ دا هندوستان مونږ کې دا فرق پاتې دی چې هغوی سره نن 7,000 کروڑ زر مبادل دی او مونږ 20 کروڑ نشته. مونږ هغې کې ځمکې آسمان فرق ولې چې هلته سیاست د سیاستدانانو لاس کې د ملک او دلته ملک چې دی نو هغه داسې خلکو په لاس کې دی چې هغه اسټیبلشمنټ ورته به وایي او هغوی ټول هغوی اصل کې هغوی زندګي دا نه چې هغه چې ریټایر کېدو وخت پورې هغوی سیاستدانان یو د ملک د کور خدمت کولی شي چې ریټایر شي سبا ده هغوی څوک تپوس هم نه کوي او سیاستدان خو لوی عمر دي. زه اوس ما 85 کې الیکشن کړی دی نو سیاستدانانو ته حواله شي نو ملک ترقي کوي چې اسټیبلشمنټ وي نو بیا ملک وروسته لاړ شي. تاسو وګورئ ملک نن کم ځای ولاړ دی معاشي اقتصادي طور باندې مونږ باندې خدای دا فضل وکړو چې زمونږ د ایرفورس والو یو دا نه کمال وکړو چې ملک ته بیا ملک ته ډېر لوی عزت ورکړو. نن زمونږ د بایروني خارجه حالاتو کې مونږ ډېر مخکې لاړو. الله پاک مونږ په بهارت باندې مونږ ته خدای پاک کامیابي راکړو نو مونږ ډېر مخکې لاړو. نن زمونږ د پاسپورټ عزت پیدا شو په دنیا کې. نن مونږ ته هغه ستړی مشي کوي ټرمپ زمونږ عزت کوي او نور دنیا کې زمونږ عزت جوړ شو لیکن ملک دننه خو مونږ ډېر وروسته پاتې یو. مونږ خو د مبادل په حساب ډېر وروسته پاتې اقتصادي طور باندې ډېر وروسته پاتې یو او دا صرف دې دپاره دی چې دا سیاستدانان دلته 3 مارشل لاګانې ولګېدې او په هندوستان کې یو مارشل لاونه لګېده نو هغې لاړو مخکې هم ډېر وروسته پاتې او مونږ به چې دا حالات چې په حالاتو کې مونږ روان یو دا به نور هم خراب شو. اوس هم دا کوم 20 هغه دی 20 کروڑ د مبادل دا هم هغه دی دا خو د بار بیروني قرضې دي زیاته دا هم بدقسمتي ده چې دا مونږ ملک په خپل خپو ونه ودرېده. مونږ اوس هم چې مونږ له
ایمه پیسې رانه کړي نو موږ تنخواګانې نشو ورکولی. حاجي صاحب مونږ ګورو خلک سیاست کوي بلها پیسې وګټي، تاسو څه ګټلي دي؟ که لږ راته وایي. 55 کاله خو ډېر زیات عمر دی چې سیاست هم وکړو. مونږ خو بچه هر څه وبیلل، مونږ خو زندګۍ وبیللې. 3 جنازې ما د کور وویستې د سیاست په وجه. زوی مې شهید شو، رور مې شهید شو، بل رور زوی هارون زما وراره زما زوی هغه شهید شو. دې کور نه لاړل او بیا دې کور کې جنازه راغله. نو مونږ خو جنازې مو چته کړې، کاروبار او باقي دا چې اکنامیکلی مونږ ډېر خراب شو. بشیر خان کور خرڅ شو، زما خرڅ شو، مونږ وروسته لاړو، خلک مخکې لاړ، خلکو دولتونو وګټل او مونږ هر څه وبیلل. زموږ بدقسمتي ده. ګټه مو څه وکړه په دغه سیاست؟ جی ګټه مو څه وکړه؟ څه مو پکې وګټل؟ عزت ته مو ګټل. خدای پاک مهربانه شه. نن په پاکستان کې یو عزت لرو او دشمن هم وایي چې دشمن هم عزت کوي. بلور فیملی په پاکستان کې یو با عزته فیملی دی، دا مو ګټل، نور مرسه بیلل او دا ټول نو لوی ګټه ده. بالکل. د پېښور پرېښودو لویه وجه څه راله چې پېښور حاجي صاحب دومره عمر په پېښور کې تېر کو؟ پېښور یو خپل کور جهات وجه حقیقت چې دی هغه اکنامیک دی. اکنامیکلی زه ډېر هغه شوم نو بس ما بیا اوس نور وخت نشو تېرولی. بس مې زه به لاړ شم، دا کور مې خرڅ کړو، دا زما لوڼو باندې دا په لوڼو په نوم و دا کور، درې لوڼه دي، هغوی ته هم څه پیسې ورکړو، سم ځان له وساتلې او بس لاړو مونږ. هلته به چېرته اسلام آباد کې به ناست وو، روټۍ موټۍ به خورو، بس خپل غریبي به کوو. بلور هاوس یو تاریخي ځای دی، که لږ راته ووایي دلته کوم داسې لوی شخصیاتو کوم چې راغلي دلته وخت تېر کړی دی تاسو سره؟ بچه دا خو ډېر خلک راغلي دي. بزنجوز صاحب، خیربچ خان، عطاالله خان منګل، زمونږ خپل نور داسې زمونږ هغه دلته نواز شریف راغلی دی، دلته شهباز شریف راغلی دی، دلته جناب خپل نوازاده نصرالله خان، چودھری شجاعت، ډېر خلک داسې دي چې چودھری ضیاءالله صاحب، نواز شریف، شهباز شریف عمر، ډېر خلک، چودھری نثار، دا خپل شیخ رشید، ډېر خلک، ډېر کوم زموږ دوستان و، ما سره ملګري وو، زما کولیګ وو، هغه ټول راغلي دي. او راجا پریز اشرف و، کهرا صاحب او دا نور ډېر خلک دلته راغلي زموږ سره. او زه به څه ووایم، ډېر خلک نه یادېږي ما ته، خو ډېر خلک، غلام حکم علي زرداري صاحب، اصف زرداري، بېنظیر بوټو، دا ټول خلک راغلي دلته. بچه ده سیاست، خپل سیاست په خپل خاندان کې چاته پرېږدئ چې څوک ستاسو دغه سیاست جاري وساتي، ستاسو کوم وارث؟ مونږ د خدای کار و، خدا پاک مونږ نه کوم کار واخیستو، بس بانه پس زما یو نسی دی، تېرو خلکو نظر هغه ده چې ته دا سیاست ته نه، دا سیاست ته نه مخ کوم. د هغې رور نشته، د هغې تره نشته، هغې ماما هم یو دی خو هغه هم کور کې ناست دی. نو مې یوازې سړی خو سیاست نشي کولی. سیاست کوي نو شاته ورته بل څوک ولاړي. نو مونږ چې څنګه مونږ څو وروڼه وو، نو ما سیاست کو، نو نور وروڼو کاروبار کو. بیا ورو ورو دا ټول سیاستدان سیاست ته لاړل. یو ورور مې سینیټر شو، بل دلته وزیر شو، دلته وزیر وم، بل سیاست څوک هغه لاړو، هغه ته سروس ته لاړ. نو بیا اوس یوازې سړی چې هغه ځان له روټۍ به ګټي که سیاست به کوي. نو ډېر خلک ما ته وایي، زمونږ پېښور خلک چې څونه دي زمونږ دوستان احباب چې کوم مونږ سره مینه کوي، هغوی همدا سوچ دی، دا فکر دی او چې داسې دا عظیم بلور چې دی زما نو چې دا د سیاست ته وباسئ. خو ما لا فیصله مې چې نه، هغه چې یو دی نو هغه رزق به ځان له ګټي که سیاست به کوي. اخري پېښور خلکو ته څه پیغام پرېږدي؟ اوس الله پاک د پېښور خلک آباد او خوشحاله لري او الله پاک د ټولو باندې خوشحاله ژوند نصیب کړي، زندګي نصیب کړي
اور الله پاک زما خو همدا رویه ده چې الله پاک پېښور ته زما صوبې ته زما ملک ته خدای پاک د بدې ورځې نه وساتي او ډېره زیات خوشحالۍ زما پېښور ته هم نصیب شي زما صوبې ته هم نصیب شي زما ملک پاکستان ته هم ډېره خوشحالۍ نصیب شي او پاکستان دې خدای پاک داسې حالات پیدا کړي دا پاکستان په خپلو خپو ودرېږي او زما په دې ملک کې دا غربت او دا بېروزګاري خدای پاک او مهنګايي الله پاک ختم کړي او دا پاکستان هم دا نه ریزرو پیدا کړي لکه چې هندوستان کې دي ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره